چې دی نفع ورکوي او نقصان چاله نه ورکوي. باران راووري څومره فایدې خلق والي، څومره ځمکې پس دا تازه شي او آبادي شي. نو ځان کې د اسمان صفت پیدا کام چې بل ته نفع ورکوه او نقصان چاله مه ورکوه. نو یو صفت تابعداري، بل صفت نفع ورکوه او خلقو ته نقصان مه رسوه. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دی غر ته نه ګوري چې دا غر څنګه ولاړ دی، دا غر څنګه ادرولی شوی دی. نو غر ته مونږ شپه ورځ ګورو نه. رب العالمین وایي دی غر ته وګورئ، دی غر کې یو صفت دی هغه ځان کې پیدا که. غر کې څه صفت دی؟ غر کې صفت د استقلال دی. غر مضبوط ټینګ په ځای باندې ولاړ. تا به لیدي نه که هوا داسې ځي او که داسې ځي، خو غر ورسره نه ځي، غر په ځای ولاړي. ونه کې استقلال نشته دی، ونه نه ده. دا که سیلی داسې ځي جو ونه ورسره په دې طرف روانې، که داسې ځي جو داسې ځي نو. او غر مستقل په ځای باندې ولاړ دی. نو داسې مستقیم قایم په عقیده او په دین اسلام باندې ودرېږه. خوځېږه را خوځېږه ما، نن یوه نظریه او سبا بله نظریه نه، په دین اسلام باندې مضبوط او ټینګ ودرېږه. څنګه چې دا غر مستقل ولاړ دی، د غر په شان استقلال ځان کې پیدا کړه. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دې ځمکې ته نه ګوري چې دا ځمکه څنګه غوړولی شوې ده. نو ځمکې ته مونږ ټول ګورو نه. دې معنی دا ده چې دې ځمکې ته وګوره، په دې کې یو صفت دی، هغه ترې راواله، تا ته ضرورت دی، هغه صفت ځان کې پیدا که. هغه صفت د ځمکې څه شی دی؟ عاجزي. ځمکه کې عاجزي دی. څوک یې په سخسور ووی، څوک یې په شیولو کنیو، څوک یې په تخزو کنیو، څوک پکې لوی لوی سورنګان کوي. ځمکه عاجزي ده، پکې ځمکه کې عاجزي ده، هېڅ چاته څه نه وایي. نو رب العالمین وایي ځان کې عاجزي پیدا که. دا څلور صفات چې کوم انسان کې رالل، علما وایي دنه به معاشره کې هیڅوک تنګ نه وي، هیڅوک به دنه تنګ نه وي. ده کې اول صفت د وخ پیدا شو، تابعداري، د بل منل، د بل منل. بل صفت د کې پیدا شو چې نفع به ورکوم او نقصان به چاته نه ورکوم. د اسمان صفت ځان کې پیدا کړو. نو ته چې معاشره کې هر سړي ته نفع ورکوې، نقصان نه ورکوې، نو ستا په شان انسان دا به بیا ونه مونده شي. او بل صفت ځان کې د غر پیدا که، مستقل مزاجي. او بل صفت ځان کې د ځمکې پیدا که، عاجزي. نو دا څلور صفتونه چې دی الله په دې څلورو آیاتونو کې دې څلورو صفتونو ته اشاره کړې ده. دا چې کومه معاشره کې او په کوم انسان کې پیدا شول نو هغه کامیاب